امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی چې الحکمت ضالة المؤمن، دا حق خبره، د دین دا خبره، د هوښیارتیا خبره، دا د مسلمان روک شوي څیز دی. اوس روک شوي څیزه دا خلک چې د هر ځای نه ورته موندې کېږي نو هغه ځای ورپسې تلاش کوي. که دا روک شوي څیزه دی جومات کې هم تلاش کوي او دی په حجره کې هم تلاش کوي، حتی که چېرته د چا نه داسې یو څیز روک شوي چې د دې ګاونډ په ګاونډ باندې ګاونډیان دي، رشته داري دي او هغې سره یې نه لګي په خپله، نو واړه ورکار ورولېږي چې تاسو دې کار وګورئ، زموږ څه چرګ چرګوړي روک شوي دي کار خو به نه تلي. بیا دا حق خبره دا چې مونږ ته چرته هم او د چا نه هم میلاویږي، خو زمونږ په دې معاشره کې او خاص کر زمونږ په دې پاکستان کې دا یو المیه ده چې مونږ کې د حق طلب ډېر کم دی، مونږ کې انابت نشته، مونږ کې تفرق او فرقواریت را دننه شوی دی، او د دې فرقواریت د وجې نه غیر مسلمه اسلام ته نه راځي. ځکه مونږ خو د اسلام دعوت نه ورکوو، مونږ د فرقو دعوت ورکوو. تاسو وګورئ عام معاشره کې په جومات کې د امام باره کې، په د مدرسې باره کې، هلکه دا مدرسه د بریلیانو ده که دا د دیوبندیانو ده؟ دا څونه یو غلط ترتیب دی محترمو، چې بریلی دی نو دی به دیوبندي امام پسې مون نه کوي، نو دیوبندي به بریلی امام پسې مون نه کوي. هلکه یو سړی به د بریل کلي، د بریل علاقې به د بریل هغې سره به یو نسبت راغلی، لکه دا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې کوم پیر او مرشد و سید احمد شهید رحمت الله علیه، هغه د بریل علاقې هغې سره نسبت و، سید احمد بریلی. اوس به دې سره څه کې دا په دې خبره ځان پوه کول پکار دي چې دیوبند دا په هندوستان کې یو مدرسه جوړه شوې په دیوبند کلي کې، نو که هلته کې چا سبق وي هغه هم دیوبندي ویلې کېدو، که هغه کلي کې څوک اوسېده نو هغه هم دیوبندي ویلې کېده. لکه مونږ او تاسو ضلع مردان سره تعلق دی، نو که چا د مردان مدرسه کې سبق ویلي هغه ویل دا د مردان د مدرسې نه فارغ دی، که څوک د مردان د کلي خلکو کې دا مردانې دی، دا د مردان دی، دا ثوابیوال دی. نو که چېرته په دیوبند کلي کې یو هندو پاتې کېږي نو د هغه نسبت هم د دیوبندي دی. مولانا فضل الرحمن صاحب قائد جمعیت زمونږ د ملک پاکستان یو لوی شخصیت دی، هغه یو بیان کوي زمونږ بعضې کمکلو خلکو دا دیوبند یو مسلک او د مذهب نوم وګرځو. ډېره ښایسته قیمتي خبره یې کړې ده، دا وچلوئ. لکه دیوبند خو د یو ادارې نوم او د هغې مقصد قرآن او سنت په عالم کې خورولو په تمامه دنیا کې، نو تا دا دیوبندیت دونه غنته راوړوکي کو نو په کلي او په علاقه کې پرې غوبل جوړ که نو نفرتونه دې خواره که زه دیوبندي یم او دا دیوبندي نه دی. حالانکه زمونږ د دې علاقو څونه علما چې دي، که زمونږ مفتي شیر محمد صاحب دی، که زمونږ مفتي واجد علي صاحب دی، دا نور علما دي، دي چې د کومو مدارسو استادانو نه سبق ویلی دی هغه د دیوبند فضلا دي یا د دیوبند د فضلاو تلامذه او شاګردان دي. نو محترمو مسلمانانو دا حق خبره روک شوي څیز دي د مسلمان، که دا تا ته دیوبند کې میلاویږي او که بریل کې راته میلاویږي، که دا دله په کاندیله کې میلاویږي او که په سهارنپور کې میلاویږي او که په تانابون کې میلاویږي، خو د الله لحاظو کې که علما یې که عوام خلک یې دا سیستم د ذهن نه ختم کې. زمونږ او ستاسو نسبت د بریل او دیوبند نه دی، زمونږ او ستاسو نسبت د پاکستان او د هندوستان، د پاکستان او د مصر او د عربو نه دی، زمونږ او ستاسو نسبت د پنجابي او د سندي او بلوچي نه دی. نن په دې معاشره کې ډېرو خلکو غوبل راغستی، زمونږ پښتانه داسې او پښتو داسې، مطلب دا چې پنجابیان در سره اړو مسلمانان دي نه. دا ګوره دونه یو غلط تصور دا په مونږ کې ادارې کار کوي، دا مونږ تقسیموي. زمونږ په دې پښتنو کې دی به د پنجابي ښه نه وي، پنجابي د پښتون ښه نه وي، نو بیا چې لږ دلته نه لاړ شي کراچۍ او نورو غټو ښارونو ته، هلته پاکستاني او مهاجر، نو بیا چې د ملک نه بهر لړ شي هلکه دا بنګالي دی او دا پاکستاني دی. دا ولې؟
چې مونږ په دې نومونو کې تقسیم یو کنه نو دا مسلمانان به را یوځای شي او دوی به خاورې ترقي وکړي په دې سره به هم دقه کېږي دا کم چې ورسره کېږي کله به پښتانه وژلي کېږي او کله به بلوچیان وژلي کېږي او کله به بیا په فلسطین کې مسلمانانو ماشومان ذبحه کېږي او مونږ به وایو زه پاکستانی یم او ته بنګالي او ته د بل ملک یې او زه د بل ملک یم او ته خو بریلی او زه خو دیوبندي یم او ته خو پښتون او زه خو پنجابي یم. محترمه مونږ مسلمانان بیا نشو یو کېدی ښه دا نمونه د سره ختم کې زمونږ او ستاسو رشته او نسبت دا د لا اله الا الله دی. زمونږ ستاسو یو بل سره نسبت چې دی که هغه د مشرق دی که د مغرب دی که هغه پښتون دی او که هغه غیر پښتون دی که هغه دیوبندي دی او که غیر دیوبندي دی. داسې خلک په دې معاشره کې شته پکا مسلمانان دي صحیح عقیدې ده غاړو د سره دیوبندي دی نه هغه بیا مسلمان دی ولې چې د یو سړي دیوبند سره نسبت نی. مثلا په دې دنیا کې جامع ازهر یو لویه یونیورسټي ده اسلامي دارنګې مدینه جامع اسلامي یا د مدینې منورې دا یو لویه اداره ده دینی دارنګې په مکه مکرمه کې جامع ام القرا ده. څوک به د هغه مدرسو نه فارغي څوک به د په دنیا کې نور ملکونه دي هلته به غټې غټې ادارې به دیوبند کې سبق نه ویلي د دیوبند د فضلاو نه به سبق نه وي هغه به سره دیوبندي ني نو ته به څه کوې هغه به د اهل سنت نه فارغې ته څه کوې هغه به د هغې نه خارجې. محترمو دا په مونږ کې یو غټ مرض را دن نه شي نو بیا چې دلته بیان کېږي که نه هلکه دا دیوبندي دي که دا بریلی دی دا خبرې چې څوک کوي دا خوله ورته وال غواړي چې ته مسلمانانو کې ابتراق خورې. مونږ ټول مسلمانان د چا چې عقیده صحیح ده عمل صحیح دی مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو د پیغمبر امت من حیث الامت به په دې کې کار کول پکاري. نو محترم مسلمانانو دې روایت کې راځي چې الحکمة ضالة المؤمن. البته چونکې زه به د خپل نسبت یاد کړم زما نسبت د دیوبند د مدرسې سره د دیوبند د مشایخو سره ډېر زیات نږدې دی هغه په دې علاقو کې د چام نشته. ما د نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه نه تفسیر ویلی هغه د حسین علي الوانی رحمت الله علیه شاګرد دی هغه د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه شاګرد دی. په دې علاقو کې د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه د شاګردان نشته. ما خو نسبت دونه د مفتی کفایت الله سره نږدې دی. بیا د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د هغه شاګرد حسین علي الوانی صاحب خو په دې کې خلکو کې ذهن سازي کول او دې مولا ته ورځه او دا مولا دې دعا نه مني او دې خیرات نه مني او دې دا نه مني او دا مني او دا نه مني او زار سمانم دا افتراق انتشار ته به الله له څه جواب ورکړي. محترم مسلمانانو په غمونو کې مونږ ته علما کرام مسله بیانوي دې مسلې ته ګوره که د قرآن او سنت په رڼا کې خبره ده ویې منه او که د ځانه کیسه ده ته دې بیا تپوس کې تا دا خبره وکړه دا په کوم کتاب کې ده په دې باندې تا سره ثبوت او دلیل سره یاره دا خو ما اورېدلې وه دا خو ځینو سنایي خبرې نه. حق خبره څه ده ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم اولو العرفان چې دا د قرآن خبره ده د پیغمبر خبره ده د حدیثو د صحابه کرامو د آثارو خبره ده نو محترمو دا مدلله خبره ده. محترمو دا غم شوی دی تعزیت کې مونږ دینی خبرې کوو د تسلی دپاره دا خبره کافي ده چې څنګه زمونږ دا مورکې د دنیا نه لاړله نو محترم مونږ او تاسو ټول بزو څوک چې دنیا ته راغلي هغه د تلو دپاره راغلي څوک هم چې راغلي ای اقامت हमें पैगाम सफ़र देती है जिंदगी मौत के आने की खबर देती है. पदे वजह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सूज़ाए बाब कायम करी दे बाबू वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबी अलैहि सलाम द वफात तस्करी वाक़यात बयान करी दी कि नबी अलैहि सलाम द आयशा मुरजानी زمون چې مسلمانانو مورجانه دا رضی الله عنها دا غي پغی کې و او نبی عليه الصلاه والسلام لاس پورته کړو اللهم بالرفيق الاعلى او د نبی عليه السلام د الله داسې راخته راغورځید او احادیثو کې راځي فلما خرجت نفسه کله چې د پیغمبر روح مبارک پرواز وکړو نو عائشه بی وی ما یو ناشنا خوشبو محسوس کړه. نبی عليه الصلاه والسلام بیا د نبی عليه السلام د غسل تنظیم وشو په نبی عليه السلام باندې جنازه وشو بیا نبی عليه الصلاه والسلام تدفین وشو. محترم صحابه کرام را روان دي فاطمه رضی الله عنها انس رضی الله عنه توي اقد طابت انفسكم ان تحصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب تاسو څنګه کیفیت تاسو په نبی عليه السلام باندې خوري اړولې. نو محترمو د نبی عليه السلام وفات د امت د فاره د هغه وخت د نبی عليه السلام د صحابه کرامو د فاره لوی سانحه وا چې نبی عليه السلام امام الانبیاء د هغه وفات شو
عمر رضی الله عنه توره راویسته وي خبردار که چا وي چې پیغمبر وفات دی سر ته قلم کومه چا غږ نه کو بیا په یاره کې ابوبکر صدیق راغی خلک یې راجمع کړه او تقریر یې ورته وکړه تقریر کې ورته وویل من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات تاسو کې چې چا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم عبادت کو فإن محمدا قد مات قد مات فإن پس یقینا محمد علیه السلام قد په تحقیق سره مات هغه وفات شوی چې ته دا نه منې ته مسلمان ته فإن محمدا قد مات نه منې ته مسلمان د کومې غاړې بیا نو محترم نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه لاړلو او دا تقریر چې ابوبکر صدیق وکړو که نه عمر رضی الله عنه راپاڅېدو او هغه وایي جي ما چې دا کومه خبره کړې وه ګورې دې ما سره څه دلیل نه و ښه دا زما خپله یو سوچ و خو ابوبکر صحیح خبره وه داسې صحابه کرام ته مخکې نه ذهن کې د یو ګنده خبره ناسته ده یو سمه مدلله خبره دې واورېده نو ته مو ووایې که نه چې وایي زه په غلطه هم خبره داسې ده محترمو دنیا ته چې څوک راغلي دا د تلو دپاره راغلي اوس مونږ او تاسو ته په دنیا کې څه حکم دی نو مونږ او تاسو ته قرآن کریم کې بار بار الله فرمایي چې تاسو دپاره مې دین اسلام را لېږلی دا مې دله غوره کړی ورضیت لکم الاسلام دینا بیا زمونږ دا دین اسلام دا کامل مکمل دین دی په دې کې د بچي د پیدایش نه راوالې تر مرګه پورې احکامات شته د غم متعلق احکامات مختصر خبره به وکړو د جمعې مبارکه ورځ ده د غم متعلق د نبی علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر بچي وفات شوي ملګري وفات شوي بیبي وفات شوي د نبی علیه السلام په کې رویه ترتیب سو ترونه وفات شوي یو نبی علیه السلام په قبر یو څو اعلانات کړي آیا موږ هغه اعلانات کوو یو اعلان دا نبی علیه السلام کړی چې تاسو د دې مړي د تدفین نه فارغ شئ دله په اخلاص سره دعا وغواړئ چې د تدفین نه فارغ شئ ښه بعضې علاقو کې سلام جار باسلی شي که نه نو بیا خلک وایي دوا به وکړو لکه دا جنازه کې دې سندرې ویلې څه الله مغفر لحینا دعا نه وه دغه ټیم کې دا دعا نشته ځکه دعا عبادت دی نو چې کوم څیز ته ته عبادت وې دا به د پیغمبر او صحابي نه ثابت دی دا نه چې دا پلانکي خوب لیدلی او په خوب کې ولې دا درود ویلی شوی و نو دا درود وایي دې سره به تاسو مصیبتونو نه خلاصېږي درودونه په خوبونو باندې نه ثابتېږي محترمو نو محترمو مسلمانانو نبی علیه السلام یو دقه اعلان کړی دویم محترمو نبی علیه الصلاة والسلام ویله دا کوم مسلمان چې مو دفن کو که نه د ده یو نوې زندگی شروع د برزخ زندگی ده چې هغه څوک نه مني د برزخ زندگی هغه اهل سنت والا دی نه د پیغمبرانو د برزخ زندگی ده د شهداو زندگی ده د عام مسلمانانو زندگی ده بیا په مراتبو کې فرق دی نو محترمو نبی علیه السلام وایي د ده یو نوې ژوند شروع شو دنه به اوس د قبر په دې کې تپوسونه کیږي نو تاسو د دپاره د ثابت قدمې دعا وغواړئ چې دې په دې سوالو جواب کې خطا نه شي زموږ په علاقو کې موږ سره د مړي غم نه لکه دا دنیا راغلی دې ته به اوس خوراک ورکول غواړي ښه بس محترمو لږ سوچ پکار دی دې خوا د سړي مور وفات شوی پلار یې وفات شوی د هغه د سترګو نه اوښکې ختمې شوي دي لږ یې سوري شوی دی دې خوا کس به مو په کرایه مقرر کړي د کرایې ټټو هغه به اعلان کوي اے مسلمانانو د خدای لحاظو کې الفاظ مې لږ سخت وویلو خو مونږ ټیټ کېږو نه بغیر د سختو الفاظو نه دا کوم تن ته چې وایي چې ته به اعلان کوې دا اعلانونه زه نشم کولی دا اعلانونه په شریعت کې نشته چې ایماندارو ټول وی واړه او میلمانه قربانه به مونږ سره حجرې پورې ځای ګورې بغیر ډوډۍ اجازت چاته نشته نبی علیه السلام سره غم دا و چې دا کوم سړی اوس نوې زندګي شروع شوه د هغه کیسه ختمه شوه او دلته کې یاره په ډوډۍ باندې بیا محترمو نبی علیه السلام د یو غم په موقع یو بل اعلان هم کړی جعفر رضی الله عنه وفات شو نو نبی علیه السلام اعلان وکړو د جعفر اولاد ته ډوډۍ ورکړئ په یې غم راغلی نن د جعفر اولاد مطلب په چا غم چې راغلي دغه اولاد ته څوک د ډوډۍ تنظام کوي د ډوډۍ تنظام که څوک کوي نو د کلي او د علاقې او د محلې دا ټول خلک به 3 ورځې به پای او سټار هوټل کې ناستې خوراک به کوي ښه یاره خدای دې وبخي او د ګیرې نه هغه تولیه جوړه کړي که نه ځان به ډک کړي نو په ګیره پورې به لاس راکاږي یاره ډېر ښه خیرات یې کړی چې لکه دا خیراتونه په دې 3 ورځې کې نه دي ثابته دا 3 ورځې د غم دي د غم نه ته اوسګار شوې نو بیا د خپل وس مطابق جومات کې پیسې لګوه ستا د جومات امام دې په هغه ولګوه دارنګې ستا په کلي کې طلبا دي په هغې ولګوه په مدارسو باندې ولګوه په غرباو فقراو ولګوه دغه خیرات شته خو محترمو دلته د دې غمزپلي خاندان سره اظهار همدردي د تعزیت دی
نو دې غم کور والا ته ډوډۍ ورکول پکار دي. بعضې خلک یاره چې دا ګاونډیانو تیاره کړې ده، دا ګاونډیانو چې کوم تنظیمونه یې او رشته دار یې تیاري که نه په دې مسله ځان پوهې کې دا به د دې غم دې خاندان ته تیاري، دا به ما او تا ته نه تیاري. بعضې خلک په دې خبرو زمونږ نه خفه شي، خو زمونږ خو مجبوري ده، مونږ نه استادانو بیعت هغه ته یو دا مسله به خلکو ته بیانوې، دې کې د خلکو خیرخواهي ده. نو دا خو مونږ د عوامو جنګ لړاوو او بعضې پوهې خلک ته وي دا ګورې پنجپیریان دي خیرات نه مني. چې خیرات څوک نه مني خو کافر دی. او پنجپیریان پنجپیر خو په ثوابې کې یو کلی دی، تا خلکو ته یو لوی ایشو جوړه کړه ګوره پنجپیران خیرات نه مني، دعا نه مني، دا نه مني، دا نه مني. ته به الله له څه جواب ورکړې؟ د پنجپیر شیخ صاحب زوی چې وفات شو، مولانا فضل الرحمن صاحب راغی په هغه غم کې بیان وکړ. ته د فضل الرحمن صاحب نه هم پوهې سړی راغی، هغه په هغه غم کې وي چې د پنجپیر د علماو او د شیخ القرآن مولانا طیب صاحب دې خاندان ته زمونږ سترګې دي په دې ملک او دنیا کې د قرآن او سنت خدمت کوي، د رسمونو رواجونو خلاف جهاد کوي. مشر داسې وایي او کشر دلته کې خلکو ته په دې ذهنونو او عقیدو کې نفرتونه خوري. محترمو نو محترمو مسلمانانو دا پنجپیریان دي او دا پلانکیري د دې څیزونو نه راوځئ، د قرآن او سنت خبرو ته راشئ. نو نبي علیه السلام وایي غمزپلي خاندان ته ډوډۍ ورکړي. راځئ مسلمانانو، مولانا شیر محمد صاحب هم بیان کوي خو چې دا واده وکړو د جمعې مبارکه ورځ ده چې په کلي علاقه کې به د غم د کور ډوډۍ نه خورو انشاءالله. خوښه مو ده؟ چا چا کلکه واده ده، که چرګان یې حلال کړي که ګډان یې حلال کړي. او بل محترمو مسلمانانو دا قبر پخول په څلور مذهبه ناروا دي. خپل والدین خپل مشران چې کوم وفات شوي د چا قبرونه که پاخي که نه دایي په کشرانو باندې دا لازم دي چې هغه قبرونه ورته بالکل سلي کړي، د خاورو کړي ورته. مسله دا ده. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې امجد صاحب دې ته صبر جمیل نصیب کړي، د هغو خاندان ته الله یې دې مورکې مغفرت نصیب کړي. په جمع دعا غواړي ایماندار. اللهم صل علی محمد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من احييته منا فاحيه، اللهم من توفيت منا فتوفى.